بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو د زکات په باره کې بنګ مختلف قسم خبرې وکړي چې زکات چې نه دا دلیل وګړي معنی سره اصطلاحي معنی سره د زکات د نور کول وعید سره د زکات په باره کې په قرآن مجید کې سره غلي دي او زکات به څوک ورکي څنګه به ورکي چاله به ورکي. اوس نن سبق کې مصارف زکات بیان مصارف زکات مطلب زکات بچا چاله ورکولېږي. نو د مصارف زکات په باره کې د قرآن مجید د سوره توبه آیات انما الصدقات للفقراء ګوره دا آسان ټګری انما صدقات دغه ته ویلې کیږي زکات ته للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. اته مصارف دي اته قسمه کسانو ته زکات ورکول کیږي. څو قسمه کسانو ته؟ اته قسمه کسانو ته. پدې کې یو چې نه دا مؤلفه قلوب دي. مؤلفه قلوب هغه ته ویل کېږي چې دا دروازه بند کا مؤلفه قلوب دې ته ویل کېږي چې هغه نوی مسلمان شي یا ولا مسلمان شي نو هغه د زکات یې سره دې لپاره ورکړل کېده چې را دوه موږ په پښتو کو راځل سور کې داخلي ټپي نو ځکه چې دی هغه له پیدا کور چې را دوه چې مسلمانانو ته نقصان مونږ نه رسي. نو څو کې راځي عمر په زمانه کې بیا اسلام ته قوت او طاقت ملو شو نه د مؤلفه قلوب ختم کړي پوه نو و پاتې شو فقراء مساکین عاملین وس عاملین په کوم وس نشته دغه د عامل هر څړ خپل زکات په خپل باندې ورکړي دا په وس په کوم نشته کچرته د سي انتظامی امور کې عامل را غونډول زکاتونه راټولول نو بیا په هغه ته تنخواه بر دغه نور کول کېږي یا دغه شانتي پرې کې یو رقاب دا غلامان دي نو غلامان چې نه دا په دې زمانه کې نشته نو لہذا هغه ته زکات مصارف 15 پاتې دي او کبه چته زکات هغه راغله غلامان راغلو یو داغي د غلامانو مکاتب غلام له دا زکات ورکول شي. وګوره اوس مصارف الزکات دا زکات مصرفونه یعنی زکات چا ورکول کیږي. قال الله تعالى الله تعالی فرمای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما الصدقات بشک صدقه زکات فرض صدقه واجب صدقه للفقراء غریبانو ته ورکول کیږي مساکین د هر جدا جدا تعریف کوي والعاملین علیها کسان چې کار کوي په دې باندې والمؤلفه قلوبهم ما کسان چې دغه کلونه ساتل کیږي وفي الرقاب او پسټونو په آزادولو کې والغارمین او قرضدار ته وفي سبيل الله او د الله تعالی په لار کې وبن السبيل او مسافر ته فريضه من الله دا الله تعالی طرف نه فرض کړی شوی دی والله الله تعالی علیم ډیر ذات په حکیم ډیر ذات حکمت والا ذات ته. وقد ذكر القرآن 8 اصناف تصرف عليها الزکات. القرآن مجید ذکر کړی دي اته قسمونه چې هغه ته زکات ورکول کېږي لكن الخليفه عمر رضي الله تعالى عنه منع المؤلفه قلوبهم من الزکات. وحضرت عمر رضی الله عنه د مؤلفه قلوب ته زکات ورکول نه منع کړی ده ولی به دلیل دار ان الاسلام قد قوي امره چې اسلام دا مضبوط شوی کار ده ولم ينكر عليه احد من الصحابه او صحابه کرام هیڅ یو صحابي په دې باندې نکیر نه کړي یعنی هغه د مؤلفه قلوب ته ختم کړلو او هیڅ چا باندې نکیر ونه کو فثبت سقوط هذا الصنف نو ثابت شو ساقط کېدل د دې صرف به اجماع الصحابه په اجماع صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین سره فبقي 7 اصناف نو پاتې شول و اصناف تصرف الزکات عليها چې ورکول کېږي زکات باغی باندې نذكر تعريف كل صنف وما يتعلق به من الاحكام فيما يلي ومن بعد هر قسم تعریف او دای سره چې کوم احکامات متعلق دي نو دا وس اې موږ ذکر کوو فيما يلي یعنی وس ذکر کوو موږ لکه په دې باندې پوه شوي نو دا هر تفصیل. نمبر 1 فقیر څه ته وایي هو الذي يملك اقل من النصاب چې د مال مالک وګ د نصاب نه کم مال وسري مطلب دا مال وسري لګړې گزارې کیږي او د نصاب امر مال وسره نه پوه شوي دی باندې د نصاب امر مال وسره نه ويجوز صرف الزکات على الذي جائز ورکول د زکات على الذي يكسل يملك اقل من النصاب چا مالک وي کم د نصاب نه وان كان صحيحا ذا کسب اگر کده صحیح وي او د کار کسب والے مطلب دا کنه کده کار کسب کوي او خپل مزدوري کولای شي هر څه کولای شي او د نصاب نه کم مال وسره ده د نصاب نه کم مال وسره ده نو د زکات ورکول. ویم نمبر المسکین مسکین څه ته وایي هو الذي لا يملك شيئا اصلا چې دا سره د سر نه ډوسینه مطلب دا یو وخت روټي وسرم نه
پوه شوي نو په فقیر کې او په مسکین کې څه فرق شو فقیر هغه ته چې دا سره مال خو د نصاب نه کم مال وسره وي او مسکین چې دا سره د سر نه وړو سینه بعض علماء کرامو د مسکین تعریف دا کړی دی چې دا سره د نصاب نه کم مال وي او فقیر هغه ته چې دا سره سره پوه شو به معنی خو دې کتاب کې دې سړي کلی العامل دریم نمبر عامل څه ته وایي هو الذي يقوم بجمع الزكاه والعشور دا کس دی چې هغه دیګرانی کوي د زکات او د عشرونو د راټولولو یا د خلکو نه زکات راټولي مطلب اسلامي حکومت نو په یو ځای کې لکه مطلب دا لکه زموږ په منګور کې د دې لپاره یو عامل دی دغه شان دی د بریکوټ لپاره یو عامل دی خو ذخیر ول لپاره بل عامل دی او په خلکو به ذکر ورته لکه د خپل مال زکات او باسه مال راکړي نو بیا به هغه زکات چرنده به او باسو دی خلکو او د عاملینو براوړو نو بیا چې اسلامي حکومت نو هغه به لکه په خلکو باندې تقسیمول لکه پرې کې کم غریبانه چونو باو باندې به تقسیمولو اوس څنګه لکه هر څوک خپل زکات ورکړي یو عاملین په کوس نشته فانه يعطى بشک ورکولېږي به من مال زکات د مال زکات نه بقدر عمله د په مقدار د عمل د څومره چې د کار کړی د کار په مقدار باندې با د زکات د پیسو ورکولېږي نمبر 4 وفي الرقاب په غلامانو کې غلامان سری هم الارقاء المكاتبون دا غلامان چې مکاتب دي ته ویل کېږي چې آقا ورته وای غلام دا چې تر څه وکا چې مال 10000 12000 15000 چې په سومره خبر وشو مال راوړه اته په زمانه بیا آزادي نو هغه دغه د مکاتب غلام وای نو دغه مکاتب غلام ته هم پیسې چې نه دا ورکولای کېږي د زکات وهذا الصنف لا يوجد الان دا صنف چې دا اوس نه موندل کېږي ولكن اذا وجد هذا الصنف مزدوران اکثر دسه هر چاله ورکولای شي هر چاله هغه دغه سي غلامان په شان قید شوي نه غلامان خو دغه نه وي غلام دې ته ویلېږي کنه چې د کافر او د مسلمانانو یو بل سره جنگ وشي او د کافرانو کم خزي او بچي او دا پاتې شي کنه د مسلمانانو په جنگ کې قید کړي ځان سره په جنگ کې ځان سره قید کړي د خدو نه وینځ جوړ کړي او د سړي نه غلامان جوړ کړي په سړو باندې د کور نه بهر کارونه کوي او په خدو باندې کور نه کارونه کوي اوس کو چونکې اسلامي جنگونه شته نو غلامان وسته د خادمان دي نوکران دي نتیجه کار کسب ولا سړی هغه د نظام د کمال وسره جو هغه ته زکات ورکول شي وهذا الصنف لا يوجد الان او دا صنف چې د غلامانو دا صنف دا وینه مونږ لګي ولكن اذا وجد هذا الصنف لیکن کله چې دا صنف مونږ شو نو تصرف الزکات عليه بیا ورکول کېږي د زکات هغه ته الغارم څه ته ویل کېږي قرضدار دا هو الذي عليه دين چې بچا باندې قرض وي ولا يملك نصابا كاملا بعد قضاء دينه او د نصاب کامل مالک نوي کله چې قرض ادا کوي مطلب دا به باندې قرض نه کوي قرض ادا کوي نو بیا هم د نصاب کامل مالک کېدی نشي وصرف الزکات او ورکول زکات علی المدیون په مدیون باندې لقضاء دینه دغه قرض ادا کول لپاره افضل من دفع زکات للفقیر وردی دا فقیر ته زکات ورکول مطلب دا یو انسان د بابا باندې قرض ده نو دله دا زکات ورکول وردی د دین چې فقیر لورګي چې بابا باندې قرض نشته زکه چې زمانه قرض نه نو بل باندې بوج هم ده په باندې کې دي چې دا کله چې په قرض هغه به عزت وږي هغه څنور څه نقصان ورته ورسي ناغله زکات ورکول وردی فی سبیل الله پد الله بلا رګی دا څوک دي هم الفقراء المنقطعون للغزو فی سبیل الله دا هغه کسان دي هغه غریبانان چې د خپل کورونه وتلی دي د پاره د الله تعالی بلا رګی د jihad د پاره یعنی مجاهدین د الله تعالی بلا رګی د jihad د پاره وتلی دي نو هغه هم دا زکات ورکول شي او الحجاج الذين خرجوا للحج یا هغه حاجیان چې هغه وتلی دي د خپل کورونه د حج د پاره وعجزوا عن الوصول الى بيت الله او دو عاجز شوی دی بیت الله شریف ته د ورسېدونه لنفاد نفقاتهم د وجه د دینه چې د دون نفقې ختم شوی دي مطلب دا د کورونه وتلی دي د حج د پاره او بیا په مېز کې چرته یا لوټ شوی دي یا بل څه چل شوی دی او د سره پیسې نشته چې د بیت الله شریف ته ورسي ناغله هم ته پیسې ورکول شي د زکاتو اوس په دې کې بلایات ساتي چې چرته هغه سره خپل پیسې وي زکات حج باغ چا لازم دی چې د سره د نصاب نه زیات مال وي کنه د بیت الله شریف درتلو پورې بیا درتلو پورې نو چې د بیت الله شریف ته واپس راځي او کور ته پیسې پیدا کړو نه به خامخا د نصاب مالک وي وای شو به معنی خدا صورت چې کله لکه دی ال کې دا رسیدونه عاجز شوی یا سره خرچه ختم شي یا بل څه او د لم زکات ورکول شي نه ابن السبيل مسافر هو المسافر الذي له مال في وطنه مسافر چې د خپل وطن کې مال وي
لکه د دې ځنه کابل والو دلګي د خپل کور کې مالدار یا د دې ځنه سړی لاړ شي سعودي عرب ته یا دوبۍ ته نو دلته کې خپل کور کې مال دولت یو ال دغه خدای مسافر دی نه ال دغه ور کول شي والمسافر الذي لا مسافر دی له مال فی وطنه چې د خپل وطن کې مال وي ولکن نفد ماله فی السفر لیکن د په سفر کې د مال ختم شوی دی وتصرف الزکات علیه نو زکات او کول کېږي علی ليقدر علی الوصول الى وطنه د پاره چې د قدرت مو باندې باندې خپل وطن ته رسیدو الذي تجب عليه زکات واجب دی په هغه کس چې په چا باندې زکات واجب دی یجوز جائز دی دا لپاره ان يصرف الزکات علی جميع هذه الاصناف چې د زکات ورکړي دی ټول اصناف ته وکذا يجوز له ان يصرف او دا رنګ جایز دي چې د زکات ورکړي على صنف واحد یو صنف لا ما وجود باقي الاصناف سره د دې چې باقي اصناف موجود دي مطلب زکات ورکوونکي د اختیار دی کله وي زما 1 لک روپۍ دي 10000 فقیر له ورکړي 10000 مسکین له ورکړي 10000 عامل له ورکړي 10000 غلامان له ورکړي 10000 قرضدار له ورکړي 10000 د الله په لار کې ورکړل کنه کوم کسان د الله په لار کې 10000 ته مسافر له ورکړي د سیم کول شي او کله دا ټول روپې راولي 1 لک راولي او فقیر له ورکی 1 لک راولي او مسکین له ورکی دا موږ نه جایز دي او هڅ ارسه به کوي په نو سبا کوم ویډیو کنه چې دا ولا په سامانو مغستې شي دا د بچي دا غریب دی او د اوس کدل زکات روپې حکومت به شرمېږي باندې ته ولا وړواله ته ولا سبزی والا ته ولا بل څه شي والا کوړ ته ولا ولېګا یا بل باندې د بچو پیسې رته د پته چې د بچي په سکول کې سبق وای او باو باندې فیس ته یا ته د پته د پلګي دکاندار نه کدا کوي سودا مودا کوي دا دکاندار باندې پیسې دي لاشه زکات پنیت باندې اعلی پیسې ورکو زماره دغه ملګری د قرض مرزه دا ټوله ختمه کا جایز دي دا سوال د یو ورکی بل خبره سره لینک دی دا بنزل دا پیسې نه دي د دې په ځای باندې سیمه سکاټ مې د شي باز ملکونو کې د چې چې په دې چې سوالګری ټول ور جوړول شي ولا کار ور جوړول شي وکار وا چاله جوړه بالکل او کول شي ولا من لا يجوز دفع الزکات الیه چاله زکات ورکول جایز نه دي زکات دا مکه خو اتقص بکزان هغه چې چاله زکات ورکول جایز دي وزدینه بعد هغه کسان چې چاله زکات ورکول جایز نه دي نو لا يجوز دفع الزکات للکافر جایز نه دي ورکول د زکات چاته لا يجوز دفع الزکات للغنی جایز نه دي ورکول د زکات چاته مالدار څه ته ویل کېږي چې د نصاب امر مال وسره ښه د نصاب نه زیات مال و نصاب امر مال وسره لا يجوز صرف الزکات على طفل غریب نه جایز زکات ورکول مالدار ماشوم له مالدار ماشوم سو چې د مالدار سړي زوی نابالغه نه له نشي ورکول ځکه چې د نابالغه بچي خرچه په پلار باندې د پلار اعتبار وکړي او کچرته وس دی سړي پلار مالدار دی خو دې بالغ دی د پلار نه جدا دی لکه زموږ د مدرسو د طلبه کرام نه لکه د بالغان دي او پلاران که اکثر د غری مالدار دي کدا طالب د نظر د نسب مرمال نو دلته زکات ورکول شي لا يجوز صرف الزکات على بني هاشم ولا على مواليهم بني هاشم له زکات نشي ورکول او دا اولاد آزاد کړه غلامان لم نشي ورکول نبی پیغمبر علی السلام چې کوم خاندان سیدان هغه له زکات نشي ورکول لا يجوز لمالك النصاب ان يصرف الزکات على اصله دا رنګ د زکات نصاب مالک ته یعنی خپل دغه د اصول او فروع د نشي ورکول اصول فروع مطلب سره اصول فروع دا مطلب پلار لا مور لا نکلا نیالا دول نشي ورکول دغه شان دي زویلا نوسیلا لور لا نوسیلا دل نشي ورکول ورور لا ورکول شي وراره لا ورکول شي تر لا ورکول شي ماما لا ورکول شي تر لا ورکول شي بلکې چې خپل نږدې صدر دي اغلا زکات ورکول غوړي دي تا ته پته زما رور دی د بال بچدار دی د مریض دی د دوايانې لګي په هسپتال کې ورته سو پراته دي او ته پیسې را دي تیر خپل رور پرې د مړه بهر غونډیم لبه ورکما یا دغه لبه ورکم بلکې ته زکات وي سمندر نه راوړي پوه لکه زکات په غاړه د ازادي کې او بهتره ده چې تل ول خپل رور هغه حاجت پوره کې دا مال خپل رور لتیرنده ورکې پوه لا يجوز لمالك النصاب جائز دي د نصاب د مالک لپاره ايصرف الزکات چې دی ورکې زکات علی اصل په خپل اصل باندې ک ابيه لک خپل پلار لا وجدي خپل نکاح و ان علی د لپاسه لا يجوز لمالك النصاب جائز دي د نصاب د مالک لپاره ايصرف الزکات چې دی خرج کړه زکات علی فرعي په خپل فروع باندې فروع یعنی دنه لا جدي کوي ک ابنه لک د زوی شو ابنه او دنه وسه شو و ان صف الاگر چې دي لکن وسه او کړ وسه او بیا بسلام دي لا يجوز لمالك النصاب ان يصرف الزکات على زوجته د نصاب د مالک د پردا جایز نه دي چې زکات خپل خزل ورکي کله لا تصرف زوجته زکات على زوجها دا رنګ خد خپل خاون له زکات نشي ورکوله ځکه چې د دوی
دوه غوی مال خدا عام طور باندې یو حسابيږي نو دوی یو بل زکاتونه نه نشو ورکوله بیا وای اما باقی الاقارب هر چې باقی رشتہ داران دي باقی رشتہ داران لکه رور شو تر شو وراره شو فإن صرف الزکات عليهم افضل نو زکات ورکول اول سری غوړه یعنی یو بتاله د زکات ورکول سو ملاویږي ایو بتاته د صله رحمه سو ملاویږي لا يجوز صرف الزكاة في بناء مسجد أو في بناء مدرسة أو في إصلاح طريق أو قنطرة وهي فزكاة أصل سلسلة دا تمليك ته تملیک معنا بل لره مالک کول نو په کوم صورتونو کې چې بل لره مالک کول ناراضي نو هغه صورتونو کې زکات ورکول صحیح نه دي لکه جمعات جوړیږي ته په زکات پیسې نشي ورکوله په مدرسې له نشي ورکوله او دغه شان لار جوړیږي مقبره جوړیږي آیل نشي ورکوله مړ کفن دی د مړی دفن لپاره قبر دی په دې کې زکات پیسې نشي ورکوله ځکه چې په دې کې تملیک ناراضي ها ته دې وکي چې یو کس له ورکه محتمم هغه فرض کا لکه د مدرسې محتمم دی یا د مدرسې استاد دی او د صاحب نصاب نه لري او تا غل پیسې ورکه واغې بیا په خپل ثواب دین باندې په جمعات کې لګي په جمعه مدرسه کې لګي فول پی جوړه جو بیا کول شي و ډایرکټ تر جمعه د زکات پیسې مدرسې لا جمعات لا نشي ورکول ځکه چې بری کې څه نشته تملیک پکې نشته لا يجوز صرف الزکات جائز دی ورکول د زکات فی بناء مسجد د جمعات په جوړولو کې او فی بناء مدرسه د مدرسې په جوړولو کې او فی اصلاح طریق یا د لارې په برابرولو کې او قنطره دین یا د پول په برابرولو کې ولا يجوز جائز دی صرف الزکات خرج کول د زکات فی تکفیر میت د مړي په دفن کو کفن ورکولو کې او فی قضاء دین المیت یا د مړي د خرچې په ادا پورا کولو کې لئن التملیک لا يتحقق زکات تملیک نه متحقق کیږي په جميع هذه الصور په ټول صورتونو کې ولا يسوء اداء الزکات بدون تملیک او نه سي کیږي ادا کول د زکات بغیر د تملیک نه افضل غرض هذا صرف الزکات علی الاقارب ورکول د زکات په خپل رشتہ دارانو لا ثم الجيران بیا گاونډیانو لا یعنی مطلب دا چې ستا په رشتہ دارانو کې غریب وي نو په کار دا چې اول خپل رشتہ دارانو کې رشتہ دارانو کې دینو بیا گاونډیانو لا ورکه گاونډیانو کې نو بیا په محله کې بیا په کلی کې بیا زبات وزیرو يكره دفع الزکات لواحد نصابا كاملا لکه یو کس لدا پوره د زکات نصاب ورکړه دا مکروه دي مطلب دا دی چې لکه 200 درهم تراواله یو کس لور کې د زکاتیا لکه پرون چې تاسو حساب کتاب کړو 4 لک روپے راتلې کا صورت له نه 4 لک روپے ته یو کس لور کې نه دا لکه مکروه دي واښ په جواب باندې چې د نصاب مالک شي يكره دفع الزکات هو مکروه دي ورکول زکات لواحد یو کس نصابا کاملا پوره نصاب کأن دفع الى واحد 200 درهم لکه یو کس 200 درهم ورکړه او 20 مثقالا یا ورته شل مثقال ورکړه یعنی 52 تول سپین سره ورکړه یا ورته 7.5 تول یا د قیمت ورکړه خو اوس که چرته نه قرضدار یو کنه قرضدار یو او بل باندې قرضوا نو غل ډیر جمع ورکول شي ځکه چې را پیسې په خپل استعمال کې نه کوي بلکې سړي کوي قرضه کوي لا يكره صرف الزکات مکروه نه ورکول د زکات علامه دیون په قرضداري باندې لقضاء دین د قرض ادا کول لپاره اکثر من النصاب چې هغه زیات وي د سنه د نصاب نه کأن دفع الى رجل لکه چې ورکړل شي د زکات یو سړی دا 1000 درهم 1000 درهم لقضاء دین چې په خپل قرض پوره کی فإنه لا يكره نه دي مکروه يكره نقل الزکات من بلد الى بلد اخر لغیر ضروره مکروه دي نقل کول د زکات یو کې نه بلکې د بغیر د ضرورت ده مطلب صاحب کې خپل غریبانان شته او تر خپل کې نه علاوه بلکې د زکات نه مکروه دي هغه پای کې طوفان راغلو پای کې زلزلہ راغلی او پای کې سیلاب راغلو یا ستاسو کې د خلک ډېر حاجتمن او هغه ډېر حاجتمنو نو بیا مکروه نه دي يكره نقل الزکات من بلد الى بلد مکروه دي نقل کول د زکات یو خار نه بل خار ته لغیر ضرورت بغیر ضرورت نه ولا يكره نقل الزکات الى قرابته او مکروه دي نقل کول د زکات رشتہ دارانو د مطلب دا دی چې ګور استا بکری کې خپل غریبانان شته او ال دې په بل کې کې ستا ترور دا یا ماما یا دې تر یا دې رور دې نو ته خپل نږدې رشتہ دار ته بل کې د زکات نه مکروه نه دي ولا يكره نري مكروه نقل الزکات نقل کول د زکات الى قوم دس قوم ته هم احوج الى الزکات چا غړي حاجتمن وي زکات لري خار والله هغه ماته دوی بدل بل کلمانی ته سیلاب راغله طوفان په راغله یا به زلزلہ راغله یا بل څه مثبت وته رسیدله ده ناغه د کول بیا سړي ولا يكره مكروه نري نقل الزکات نقل کول د زکات الى مسلم دا مصرف ته هو انفع للمسلمين چې هغه ډیر نفع کوي مسلمانانو ته کل مدارس الخيريه لګره خیر ولا مدرسې شوي واښ ویل لکه په خپل کې لګي غریبان شته کوته چې په مدرسې کې ورکما د مدرسې طلبه کرام له ورکما ناغه د فائدہ ډیره زیاته ورته او په دې نږدې کې ماته په ثواب له شین دا ډیره زیاته غواړه واښ